نن دا د مچیکو دا اول دی دا کسې ټوله هر چې یو کې ورسته شوي دا پامه که ده ته دا لوبه دی نه د غم په کور السلام علیکم ملګرو امید لرم ښه روغ جوړ به وئ دې وخت زه چیرې سره یوه ځای کې څه هغه ځینه د یمو اوبو کوم لین دی هغه ترو شوی دی هغ کې موجود یم دا ډان تاسې لیدلی شوئ څه دې ته مو ډیم نه یایو دغه نه یمو کومه چې کله اوبه دی هغه چالو شوي دی دا دسته څوره علاقې دي سبخیل ستورخیل درګۍ ورسره د نور کوم ځایونه دي یا کوم سارا والا کوم هغه دي علاقې دي هغوی ته هم دي ځینه پیپ لاړ دی او دا جنجهړ او دا ګندګۍ تاسې لیدلی شو چې دغه تالاب کې او دغه ډیم کې موجوده دی که تاسې دې طرف ته سوچ وکړئ نو دې طرف ته ښځې هغې یا مینځي کې جامې مامې مینځي بیا انداسې میږي وزې راشي هغه پچې یا پزلې مزلې هغه وکړي هغه یې هلته رسي او نه د دوره ګنده دی څه زه به دا وایم څه که مال ورته راشي مال بیا د دې اوبه ونه چکي خو دا اوبه څه کوم دی دا مو ډنډو ته ځي مو کورو ته ځي او دا اوبه مو چکو واقعا دا که مو لکه منخیلو خبره وکړو نو زیاتر خلکو کې ګردو مریضان شول زیاتر خلکو کې شګې چا پښتورګي خراب چا بل څه هغه ټولو کې مین وجه څه کوم دی هغه دا دی څه داسې ګنده اوبه دی مو پیپو کې ترو کېږي هغه بیا مو چکو و هغه نه خلکو ته بیماری لګېږي او مو التجا لرو کوم پبلک هیلث دی هغه ډپارټمنټ نه څه راشو لږ تاسې ویزټ وکړئ لږ څه نه څه ذمهدارۍ تاسې جوړېږي او دغه باندې لږ غور وکړئ او څوره واسه نور څه نشو کم از کم محکمات جاري کولی شو چې موږ ته چیک کول پکار دي چې موږ دا اوبه صفا شي فلټر شي او د خلک څه کوم دي دغې ګندګۍ نه آباد شي کوم مډل بیماریو سره مو مبتلا یو هغه نه آباد شي راڅوی لږ دلته څو کسان دي دوی سره خبرې کوو څه هغه حوالې سره دوی څه وکړو موږ راوستلو درته وایه دا اوبه خو موخه د یقین نه راځي چې دغه ځینې مو لین ترو شوی دی جنجهړ دی وکې نوره ګندګۍ دی وکې دی څه اثرات په یمو خلکو پرېوځي او دویمه دا څه دې ته څه کول پکار دي او دغه ډان حوالې سره به رحمان رحیم نن وروره دا تاسې زه دې راغلم دې واجې نه څه دا توی نه راپورې خلکو ته دا ټول لین لوړ دی مکمل خو دلته بله ورځې زه راغلم باره رما وه میږې وزې متیازې وه کې ټوله مطلب ګنده اوبه دلته راتله وړکي راځي لمبېږي بیا دې کې مې ومرګلی د اجمل هغه اوبه یې وللې ټیسټ د هغه ډاکټر ورته ویلي ویله دی چې کلو کابلې نه دي نو د دوی نه دسته خلک چې څومره دي ټوله پښتورګو مریضان دي ټوله مبتلا دي دغې بیمارۍ کې داسې څوک نشته دي چې دغه شي غم وکړي پکار دی دغه غم وکړلی شي پکار دی دغه دا اوبه لوړې دي لیبارټرۍ ته دغه اوبو ټیسټ شوی دی هغوی دا وینا کوي چې دا اوبه څه کومه دي دی چې کلو نه دي دې ته پکار دی تاسې څه وکړئ یا د ځای بدل کړئ یا دغه صفایي وکړئ نو یوه طرف ته خو ډېر لوی نقصان شوی دی ویلې څه دا اوبه خلکو چې کلي دی اوس هر چوکې اثرات راوتي دي پکار دی یمو کوم نوی نسل دی هغه دپاره یمو مشرانو ته یا پکار دی یمو جوانانو ته یا پکار دی پبلک هیلث او نور کوم کنسرن ډپارټمنټ دي پکار دی هغوی دې باندې لږ غور وکړي او دغه اوبه سپکول دي دپاره عملي اقدامات وکړي دا اهمه خبره نه دی چې یوه ځای کې اوبه مو تروکو بل ځای کې اوبه مو تروکو دا اهمه خبره دی چې صفا اوبه لوړه شي نو دا اوبه صفا نه دی دا داسې اوبه دی لکه د یمو کوم لښتیو کې کوم هغه دی څه ورته یایي اوبه دی دا هغه شانې دی دا یمو اول دی ادنونه دا ادنون دی دا د مچیکو دا اول دی دا کسې ټوله هر چې یو کې ورسته شوي دا پامه که ده ته دا لوبه دی نه د غم په کور دی دا ټوله جنجهړ ورسره کړڅوباکې او څه مډل حشرات یا نور ځناور دي هغه یو کې شته دي واقعا افسوس خبره دی چې دا اوبه مو چکو دې به اثرات څه وي هغه به خلکو ته ورسته پاته ولګي ډېره مهرباني